ډېره مننه د صدارتي مجلس د ټولو مشرانو او د ټولو ګډونوالو په اجازه بلکل وینا ته نه وم تیار خاص مې ورته کړی و چې معما راغواړئ خو بس زورور خلک دي ارمان لوړی شاعر و لیکوالو نو ما یو مضمون لیکلی دی په ارمان باندې پښتون مجلې چاپ کړی دی دا اوس تر اوسه لا رسېدلې نه ده مجله که ستاسو اجازه وي زه به دا لیکلی غنم واورم د قام ارمان د روان کال د فبرورۍ پر 2مه نیټه مې د خپل یو ډېر نږدې ملګري د شهادت اعصاب لړزونکی خبر واورېد له پښو مې مځکه ووته که څه هم محمد ابراهیم ارمان لوړی به اکثره خلکو د یوې کلنې احتجاجي څپې له کبله پېژانده او هم یې په تاریخ کې ځان د دې احتجاجي څپې د لومړني شهید په توګه ثبت کړ خو زما او د ارمان تعلق تر پی ټي ایم ډېر پخوانی شاوخوا پر 10 کلونو مورد او په ډېرو حوالو د ځانګړي علمیت حامل و دا تعلق په بنیادي توګه د پښتو ادبیاتو پر ډګر رغېدلی و زما او د ارمان د دواړو ستونزه دا وه چې موږ د خالصو ادبیاتو قایل نه وو بلکې د سیاسي او ملي ادبیاتو لیکونکي او امیر غوښتونکي وو همدا هغه کرښه وه چې زموږ او د ادبي اسټبلیشمنټ ترمنځ څرګنده وه موږ په هېڅ صورت د خپلې فکري ژمنتیا او التزام په حواله کوم مصلحت ته تیار نه وو په مجموع کې د وطن حالات او په ځانګړې توګه د جنوبي پښتونخوا سیاسي صورتیال یو داسې خواته روان و چې د نظریاتي ادبیاتو د انکشاف لپاره یې په پراخه کچه زمینه مساعدوله او دا یو داسې حقیقت و چې د وخت استبدادي رژیم هم ورباندې کابو شو ساتلی خو نه پوهېږم چې دا به د تاریخ یو جبر وي که به بل څه چې زموږ په ټولنه کې له یوې ډېرې اوږدې مودې ادبیات زموږ دپاره د سیاسي فعالیت د یوې وسیلې په توګه پاتېږي او زه د دې خبرې په اعتراف کې کوم باک نه کوم چې د ارمان په شمول موږ ټولو ملتپالو د ادبیاتو د وسیلې خصلت ته تر هنري پرنسپونو زیات ارزښت ورکړی دی او هم په دې لاره مو تر خپله وسه په ټولنه کې د ملي مقاومتي مبارزې لپاره د ګنجایش پراخولو هڅه کړې ده ان تر دې چې زموږ هغه ملګري چې په پښتو ژبه او ادبیاتو کې رسمي تحصیلات کړي دي تر شاید د روزګار موندلو په نسبت په خپل ژبني کائنات کې د اوسېدلو خواهش زیات قوي و ارمان پر همدې لاره په ډېر کړاو سره په پښتو ادبیاتو کې عالي تحصیلاتو او هم پر دې ډګر د لیکچرارۍ تر پوړۍ پورې رسېدلی و هغه یو پښتون ملتپال یو ملتپال شاعر و ارمان لوړی د غوڅکۍ یعنې زیارت سنځاوۍ او بورې په ټوله حوزه کې مطرح سیاسي ادبیات خو فعال ځوان و په خلکو ګډ څوک و د یارانو یار سړی و پر محافلو خندا لوړونکی کس و د هر یوه واړه او لوی ټولنیز عمل په برخه جوړېدلو کې لومړی فرصت په کار راوړه په همدې خصلتونو پېژندل کېده او هم په دې یاد پاتې شو کله چې په 2014 کال کې کیرا سیف الله زما پلارني ټاټوبي ته کډه راوړه نو نه یوازې زموږ د ادبي تنظیم یواد ادبي یون غړی شو بلکې زموږ د الوزني او همیشني محفل برخه هم شو هغه د یو بېتفاوت تعلق په پاللو کې یو بېمثاله سړی و دا هم باید ووایم چې هغه په قامي تحریک او ټولنیز ژوند کې له بندیزو مناقشو څخه تر انتهایي حده لرې و او دا د نن هغه ضرورت دی چې د ژبې پر سر یې موږ ټول تبلیغ کوو خو په عملي جامه ور اغوستلو کې مو څه داسې بریا نه په برخه کېږي چې یا څوک ورته پخپله متوجه شي او یا چاته د مثال په توګه په مخ کې کښېږدو ارمان لوړي ته په دې برخه کې عمل تر لفظ زیات خبرلوڅ و هغه یو کامپرست تنظیمي شالید درلود نو له دې کبله یې په پښتون ژغورنه غورځنګ کې فعالیت کومه جالبه خبر نه وه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون تارکلی و
منظور پښتون ته پاس دی چې صدارتي مجلس ته تشریف راوړي. مننه. ارمان لوڼي ته په دې برخه کې عمل سره زیات خبرلوڅ و. هغه قام پرست تنظیمي شالید درلود، نو له دې کبله په پښتون ژغورنه غورځنګ کې فعالیت کومه جالبه خبره نه وه. خو چې څه جالب و هغه دا و چې دې غورځنګ یا احتجاجي څپې له ځان سره د پښتنو 1 لک خپلمنځي تضادات هم راوپارول او د دې دپاره د نورو وسیلو تر څنګ د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا وسیله هم په ډېره بده توګه استعمال کړل شوه. خو څوک به هم دا ثابت نه کړي چې ارمان لوڼی دې کله هم د یو خپلمنځي تضاد په پارولو کې فعال پاته شوی وي یا هغه دې کله هم داسې یوه جمله ویلې یا لیکلې وي چې د پښتنو په خپل منځ کې له یو او بله د لرېوالي باعث ګرځېدی شوه. د ارمان ټوله هڅه دا وه چې د پښتنو قامي خبره په څه ناڅه توګه توانمنه وګرځوي. د هغه ټول توان د پښتنو د قامي سوال د نوي انکشافي مرحلې د ودې عمل تمرکز و. که موږ د مقبولو څېرو او رویو پر ځای دننه په ټولنه کې د عامو کارکونانو په کچه د سیاسي او تنظیمي ماډلونو د لټولو هڅه پیل کړه، نو د ارمان لوڼي غوندې خوارکشو غریبو خلوصو او معتمدو ځوانانو حوالې له موږ سره په ټولنه او هم په تحریک کې د یو نوي ډیموکراتیک کلچر او ډاینامیزم په رغولو کې پراخه مرسته کولی شي. له مستبد رژیم سره تر ټولو لویه ویره همدا وه چې د ارمان لوڼي کرکټر له ځانه سره د ځپلو او ربړېدلو خلکو لپاره د یوه نوي قیادت د ضرور زیری راوړه. له یوې خوارکشي کورنۍ چې د قام د ارمانونو د استازیتوب علامت راجګېږي، نو د حکومت او سیاست پر جاګیر د قابضو کړیو دپاره باید زغمل همدومره ګران ثابتېږي څومره چې د ارمان په کیس کې ثابت شو. د ټول وطن په تور او سپین قابضې ادارې ته چې د ټولنې له اساسي کچې د ارمان په شان ګواښونه راجع شول چې د خپلې خاورې د ملکیت دعوې د خلکو په منځ کې یو عملي تعبیر وموند، نو بدماش سلطنت ته د خپلې وارخطایۍ او سرکمبګۍ پر انتهایي شرمېدلې کچه یوازې او یوازې د خپل برلاسېتوب په تکنیکونو کې هماغه تکنیک ورپاته شو کوم چې د هغه شناخت دی او د کوم د استعمال امکان چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو او ټولنیزو کړیو نه یوازې په ډېرې سختۍ سره رد کړی و، بلکې دا خبرداری یې ورکړی و چې که د پښتنو د روانې احتجاجي څپې د مخنیوي په برخه کې له تشدد څخه کار واخیستل شو، نو ریاست ته به بیا حالات په قابو کې ساتل ممکن پاته نه شي. د ارمان لوڼي شهادت ثابته کړه چې د پښتنو دایا اوس د ولسونو په منځ کې قرار لري. د ارمان د جنازې په رسوماتو کې د برخه اخیستلو دپاره چې موږ له اسلام آباده د کلاسیف الله په لور روان شو، نو چې څنګه د سویلي پښتونخوا ښار ته رسېدو ریاست پاکستان را څرګند شو او پویا شو تاسو نشئ تللی واپس شئ. موږ وپوښتل چې ولې موږ ولې نشو تللی؟ ویل بس موږ ته امر شوی دی له بدماش رجمنټ سره د مکالمې له ناکامې هڅې وروسته موږ خپله اخري خبره دا وکړه چې موږ خو به ځو خامخا، موږ به په هر صورت خپل ارمان ته ځان رسوو. موږ روان سو او پر یوه اوږده ټوپک او پاتک لاره مو خپل منزل مقصود ته ځان ورساوه. ما په خپل سترګو پر ټوله لاره تر کلاسیپولا او هلته د خپل ارمان تر خاک پورې د ریاست وارخطایي ناف کړه. پر مین نیشنل هایوې او هم پر کچه لارو مو وکتل چې یو ځوان، یو شاعر، یو استاد، یو خوارکش او بې وسلې پښتون څه ډول د نمبر 1 بنیادونه لړزولي وو. د ارمان جنازه یوازې د زرګونو خلکو شرکتګاه نه وه، بلکې د یو معقوم قام د تر ټولو لوستې او ځوانې طبقې د اوښکو، اشتعال، غبرګون، ژمنتیا او وفا یو بېپایانه سمندر و چې یو زلمي شهید ته یې د عاقبت سر ټیټاوه او بیا یې د پاڅون هید کاوه.
یوې پیغلې خور د خپل شهید زلمي ورور سر ته تقریر کاوه او د جنازې ټولو ګډونوالو ته یې قامي ارمانونو ته د ژمن پاتې کېدلو تاکید کاوه. هغه لمحې قام د یو سپېڅلي امانت په توګه له ځان سره سنبال کړې او تاریخ د پښتنو په ټولنه کې د یوه لوی کیفیتي بدلون د پیل د یو موثرې نښې په توګه ریکارډ کړې. ارمان لوڼی او وړانګه لوڼۍ دوې آینې دي ښکاري په یو بل کې په خپل صلاحیت پر خپلو پښو د یوې ښځې د درېدلو او د ټولنیز عمل د برخې جوړېدلو دې مثال د خلکو پر ذهنونو یو ژور نقش پرېښی دی. رښتیا خبره دا ده چې په وړانګه په ارمان پېژندل کېږي، همداسې ارمان په وړانګه. موږ که همداسې په یو او بل ونه پېژندل شو، کام کېدلی نه شو، له پلواکۍ خلاصېدلی نه شو. د پلارواکۍ او نرواکۍ خلاف مقاومت همداسې د ټولنې له دننه څخه په همداسې خپلمنځي نظریاتي راسخه مرسته لکه ارمان او وړاندې چې د یو بل سره کوله پر مخ وړل کېدلی شي. دا یو اصلي او صالح سیاسي عمل دی چې د لیبرل فیمینیزم هېڅ یو مقبول معادلې متبادل نشي کېدی. د ارمان او وړاندې سیاسي ملګرتیا یو بل ته تکمیل بخښه. د ارمان جسماني بېلتون که څه هم په احساساتي لیاز ظاهرا هغه تکمیل ولرزاوه، خو د باشعوره ولس جدي او جامع غبرګون هغه تکمیل ته یو داسې تاریخي او ټولنیز استقبال او تحفظ ورته برخه کړ چې د جبر او بلواکۍ په ضد د پښتنو د ملي مقاومت په لاره کې به تل تر تله د یو مشال په توګه بلیږي. انقلابي خلک په غیر معمولي کارونو پېژندل کېږي. د ارمان او وړاندې حواله د پښتنو د تاریخ په اوسمهاله پېر کې له ضیاءالدین یوسفزي او ملالې یوسفزي وروسته د غیر معمولي کارونو د لوړېدونکي معیار د ثبوت په توګه اخیستلی شو. زه باور لرم چې د ارمان او وړاندې حواله د خپل قام سیاسي ساحې ته د همیشنۍ ژمنتیا حواله ده. په دې حواله کې د برما او سومالیا جنکو ته د تعلیم ورکولو او د خپل ځپلي قام د هېرولو عنصر بیخي نشي موندل کېدی. دا په هر لیاز یوه پوښتلې ملتپاله حواله ده او دا په هر لیاز او د ټول ملت په حافظه کې خوندي او متحرکه ده. زه خوشبین یم چې دا به له ځانه سره د یو لوی ټولنیز بدلون زیری راوړي. په مرګ به موږ ټول په خپله ورځ مرو. موږ وایو چې زموږ د نژاد وګړي د بې وخته نه وژل کېږي. موږ دا هم وایو چې د وژنې دا منحوسه او بې ناموسه کاروبار د نور زموږ له خاورې ټول شي. دا ارمان ویل او د همدې جرم سزا ورته ورسېده. خو ارمان چې په کوم مرګ ومړ دا یو معمولي مرګ نه و. ارمان باخبر و چې دښمن د امن غوښتونکو پښتنو دپاره د څه ډول برخلیک په ټاکلو بوخت دی. هغه ته د خپلې انتخاب کړې لارې د انجام پوره پته وه. هغه یو مترقي انقلابي سړی و. په دې پوهېدو چې یوازې او یوازې د ځان په خاورې کولو اوس د دې بلواکه خلکو پایښت ممکن ګرځېدلی شي. جنوبي پښتونخوا ته چې څنګه د جنګ د انتقالولو پر پلان عمل پیل کېده، د دې په ضد ارمان یوازې په لومړي صف کې په درېدلو کفایت ونه کړ، بلکې د دې په ضد د صفبندۍ کولو ستړي او پرخطره کار ته یې تر ټولو لومړی لاس واچاوه. زه باید په زرګه ووایم چې د ارمان همدغه کرکټر د ضیاءالحق د زامنو په مزغو تر هر څه زیات غږېدلی و. سرکار پاکستان که د ارمان د قتل د FIR له درج کولو څخه انکار وکړ، نو د خپل مخ په نور تورنولو کې خپله رضاکارانه برخه واچوله، خو د قام په ذهنونو کې د درج شوي FIR له سختو دفاعاتو به په ګرانه ځان خلاص کړي. د پوسټ مارټم رپورټ په ځنډ کې پناه اخیستونکي وارخطا سرکار پاکستان شاید خبر نه وي چې پښتنو د ارمان د مړي پوسټ مارټم کړی چې په رپورټ کې یې د مرګ سبب امتیازي جوت دی. د ارمان قتل یو سیاسي قتل دی. د سیاسي قتلو د پوسټ مارټم خپل سیاسي لبارټوار وي. پښتانه خپل لبارټوار یا لبارټري لري. زموږ د 80 کلونو اوږدې تجربې زموږ د مرګونو د یوازیني سبب تشخیص اوس یوه د کامن سنس خبره ګرځولې ده. یوازینی سبب زموږ د 80 کلونو اوږدې تجربې زموږ د مرګونو د یوازیني سبب تشخیص اوس یوه د کامن سنس خبره ګرځولې ده. په لنډو ټکو پښتنو اوس خپل قاتل پېژندلی دی.
د ارمان ژوند او مرګ د پښتنو سره د خپل قاتل په پېژندلو کې ډېره لویه مرسته کړې ده. ارمان بې له کومې مبالغې د دې بلوا ککان یو رښتینی اتل دی. د دې تر څنګ دا یادونه هم ضروري ده چې قام د خپل دې اتل پر شهادت باندې کوم غبرګون وشو نو لرې نه ده چې زر د خپل ارمان د قامي ارمان په پوره کولو کې بریالي شو. د ارمان د قتل خلاف د پاکستان، افغانستان او نورې نړۍ په 3 درجنه ښارونو کې لاریونونه او مظاهرې د قامي شعور د نوي انکشاف د دورې یو څرګند ثبوت ګڼلی شو. د یو عظیم مقصد دپاره قربان شوي دې ژوند ثابته کړه چې شهید په رښتیا هم نه مري او په ټوله کې د اصلي حقیقت د غني خان د دې شعر په مصداق نه منم یاره مرګ انجام د استۍ نه دی، خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مستۍ نه دی. ارمان ځوانو هغه باید لوی ژوند کړی وی خو د تاریخ خپل مقررات وي. له څو پیړیو استعمار زموږ له ککریو منارې دروي او زموږ د سرونو په کاسو کې زموږ وینې څښي. زموږ په وینو روش شوي دې اژدها ته باید ارمان ځوانو هغه باید لوی ژوند کړی وی خو د تاریخ خپل مقررات وي. له څو پیړیو استعمار زموږ له ککریو منارې دروي او زموږ د سرونو په کاسو کې زموږ وینې څښي. زموږ په وینو روش شوي دې اژدها ته باید پړی واچول شي. دا له موږ څخه خپل انساني شرف او شعور تقاضا کوي او دا هغه سپېڅلی غږ دی چې ارمان اورېدلی و او په ننګ یې خپله ښکلې ځواني قربان کړه. له هغه سره به زموږ تر ټولو لویه وفا د هغه ملي ارمان ته په صادق پاتې کېدلو کې وي. زه هیله لرم چې له موږ څخه به خپل دا سپېڅلی شهید د تشو احساساتو نه شومه کېږي بلکې زموږ د سیاسي برخورد په پیاوړتیا او زموږ د سیاسي نظر په زیرکتیا کې به راسره مرسته کوي. موږ به ژمن او ژغور ساتي. د هر ډول زور او ضرب په مخ کې به مو ایمان ته تازګي او پختګي بخشي او زموږ په سینو کې به د زخم تخم عاموي. د صاحبزاده فیضي د تصور ګلستان په پاسداري موږ د زخم تخم عام کړو په سینو کې. موږ د زخم تخم عام کړو په سینو کې څومره نه په تصور د ګلستان یو. ډېر مننه.